یو واقعه لیکلې ده نن سبا چونکې فادر ډے مناویږي فادر ډے مناویږي فادر ډے هر چا چې کوم دی د خپل پلار تصویر ویستی او هغه تصویر چې کوم دی فیسبوک ته خېجولي چې بھائی دا زما پلار دی دا زما هیرو دی او څوک وایي ورو دا کارنامه کړې ده او څوک وایي دا کارنامه کړې ده او ماشاءالله د هر چا خپله خپله کارنامه ده بهرحال پلار یې هیرو د هر چا پلار چې پلار یې هیرو وي پلار هر سخته هر تکلیف د دې خپلو بچو دپاره تیری او حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمای رضا الرب فی رضا الوالد د الله تعالی رضامندی د پلار پر رضامندۍ کې ده الله رضا کول غواړي خپل پلار رضا کا دومره لویه مرتبه ده خو آیا اسلام هم د دې خبرې ترغیب ورکوي چې بھائی تاسو چې کوم دی د پلار یوه ورځ مناو کوئ او پوره کال بیا نافرمانی کوئ آیا اسلام هم د دې اجازت ورکوي آیا زه صرف د شو منټ دپاره صرف د دې خبرې دپاره چې خلک زما پلار وپېژني دا زما پلار دی او زه د پلار عزت کوم ادب کوم احترام کوم آیا په دې خبر به زه خلاص شریعت د دې خبرې حکم کړی دی چې هره ورځ هره لمحه هره شپه دا ستا د پلار دا ستا د مور ده عزت یې وکړه احترام یې وکړه یو ورځ ولا خاص نه ده چې یو ورځ د په کال کې صرف په فیسبوک باندې مې تصویر ورکړو او بس په دې باندې زما د پلار حق ادا شو د پلار حق نشي ادا کولی ته په دې خبرو باندې د پلار حق ادا کړې چې بس فادر ډے ده او ما معنا وکړه نه ته چې کله دقه فیسبوک ته ناسې او دقه موبایل ته کله ناسې نو ته په دقه ټیم کې دا سوچ کوه چې بھائی پلار ته کله آواز وکړي چې بچی ورشه لږ بازار ته ورشه او ته دې مړه ځان له نه یم وزګاره پبجي نه یم وزګارو د گیم نه یم وزګارو ته ماته وایي چې راشه او دلته تصویر ورکړي مای فادر مای هیرو نو ټیک ده ستا پلار ستا هیرو دی لیکن آیا ته د خپل پلار هغه حکم منې که نه منې یو سړي واقع لیکلې ده د مور او پلار یې ډېر زیات خدمت وکړو ډېر خدمت یې وکړو حد تر دې چې د دنیا یوه ټکه ونه ګټله او ټوله زندګي د مور او پلار د خدمت کې تیره کړه مور او پلار یې دواړه وفات شو د غربت زندگی وه خو د مور او پلار چې څونه خدمت کېدو شو د ړنه یې خدمت کړو یو خو شو منټي که نه خلکو ته ښودلي چې زه د پلار عزت کوم نه چې خلک ووایي دا سړی د پلار عزت کوي دقه د پلار عزت معاشره کې ستا پلار سر اوچتي چې هلکه دا د پلانکي زوی دی معاشره کې ستا پلار په فخر باندې ووایي دا زما بچی دی دا سړی اوده شو د شپې خوب ولید خوب ویني یو کس ورته وایي د پلانکي کاڼي لاندې ستا دپاره 100 دیناره پراته دي 100 دیناره پراته دي لاړ شه او هغه راواله نو دا خو خدمتګاره سړی و مخلص و د خپل مور او پلار خدمت یې د ړنه کړی و نو ده ورته یې برکت پکې شته هغه ته یې برکت پکې نشته دې چې سهار راپاڅېدلی دی ښځې ته یې خوب بیان کړی دا ښځې لږي لالچوي دا ښځې ورته یې مسلمان لاړ شه وګوره 100 دیناره ډېر شي دي نو هغه ورته ستا خبره خو ټیک ده خو برکت پکې نشته څه پې کوم پرتې دي هلته چې برکت پکې نشته څه پې کوم ورته د برکت غم وړی راوایله وایي نه برکت پکې نشته دا اشرفۍ پرېښي دي اشرفۍ دي یا دینار دي پرېښي بله شپه بیا وده شوی چې کله وده شوی دی بیا ورته چا ویلي دي چې د هغه کاڼي لاندې 10 اشرفۍ پرتې دي او لاړ شه راوایله نو ده هغه تپوس بیا کړی دی وایي برکت پکې شته وایي نه برکت خو پکې نشته چې سهار راپاڅېدلی دی یو خپلې بیبي ته بیا خوب بیان کړی هغه ورته یې هغه 100 خو دې پرېښود دا 10 راواله که وایي برکت پکې نشته څه پې کوم وایي ته د برکت غم وړې په برکت څه کې ورشه پیسې راواله او موږ ټول هم په دقې پسې نښتي یو وایي کثرت 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 مطلوب نه دی برکت مطلوب دی چې په لږه پیسه باندې د انسان ډېر کار وشي په 3 شپه باندې بیا خوب لیدلی سړی ورته وایي یوه اشرفۍ پرته ده او دا راواله ده ته هغه تپوس کړی برکت پکې شته وایي او برکت خو پکې شته وایي صحیح ده سهار راپاڅېدلی دی ښځې ته یې ویلې هغه دې مړه هغه 110 دې ضایع کړې اوس دا یوه ډوره علمه هغه ته نه خیر برکت دی پکې دا سړی تلی دی او هغه یوه اشرفۍ راغستې ده خو په لاره راتلو سوچ یې کړی دی یاره مونږ قاسم ډېره غریبي تېره کړې ده راځه چېرته مایې پکې ویسو ډېره موده وشوه په ماشومانو باندې یو مایې وخورم
مې راغستې دی کور ته یې راوړی دی ښځې چې کله کټ کړی دی نو دننه پکې بهترین یو هیره پرته ده او د دغې هیرې د وجې نه الله رب العزت د دا غون غربت ختم کو او د علاقې د ټولو نه مالدار ترین شخصیت جوړ شو نو د مور او پلار خدمت دړنه وکړه الله رب العزت په دنیا او د آخرت خوشحاله دی نو صرف د یوې ورځې دپاره چې بھائی دا فادر ډے ده او زه یې منوم زما پلار چې کوم دی زما هیرو دی او بیا ثابت کال د پلار نافرماني نو دغه کم از کم شریعت د دې اجازت نه ورکوي